ورونو په مونږ باندې الله تبارک وتعالی بشمیره نعمتونه کړي دي او د الله تبارک وتعالی په نعمتونو کې یو لوی نعمت هغه دا دی چې مونږ ته د قرآن مجید غونته کتاب راکړی دی. ووایئ الحمدلله. مونږ ته داسې کتاب راکړی دی چې په هغې باندې آسماني څومره کتابونه دي هغه ټول منسوخ شوي دي. د قرآن پاک د راتلو نه وروستو یو انسان په تورات باندې عمل نشي کولی، په انجیل باندې عمل نشي کولی، په تورات او په زبور باندې عمل نشي کولی. الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې یو کتاب راکړی دی چې په آسماني کتابونو کې د ټولو نه بهتر کتاب چې دی هغه قرآن مجید دی. او د هر آسماني کتاب دا په یو ځای باندې الله تبارک وتعالی نازل کړی او د زمانې پیغمبر ته ورکړی دی. تورات الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې نازل کو او موسی علیه السلام ته ورکو په تختو باندې. دغه شانتی انجیل، دغه شانتی زبور، دغه شانتی نور چې څومره آسماني صحیفې دي دا په یو ځای نازلې شوي دي. او د قرآن د نازلېدو ډېر یو عجیبه غونته کې شان دی. یو ځل نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو، وی جبریله ته ما ته دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړې؟ جبریل علیه السلام ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې کله ما ته الله تبارک وتعالی یو آیت راکوي یا یو سورت راکوي نو په اسمان کې زلزله شي. د هغې زلزلې د وجې نه چې څومره فرښتې دي په هغې باندې بېهوشي راشي، ټولې فرښتې بېهوشي. وی اول زه هغه فرښته یم چې زه سر اوچت کړم د الله تبارک وتعالی د طرف نه ماته یو آیت یا یو سورت میلو شي. وی چې کله بیا هغه زه تا ته راوړم نو زه یوازې نه راځم، زه چې یو آیت راوړم یا یو سورت راوړم د اسمان نه نو زما سره 80,000 فرښتې ښکته ځمکې ته راکوزېږي، 80,000 فرښتې. او بیا امام سیوطي رحم الله په خپل کتاب اتقان کې لیکي وی د 80,000 فرښتو سره بیا د هرې فرښتې سره ځان له 80,000 فرښتې موجود وي. د قرآن نزول په داسې شان سره شوی دی. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې کله په نبی علیه السلام باندې به وحی نازلېده سخته یخني به وه، سخته یخني به وه. د نبی علیه السلام په تندي مبارک په خولې شروع شو او داسې خولې به پرې راغلې چې د نبی علیه السلام د تندي مبارک نه به خولې داسې څڅېدلې په سخته یخنۍ کې. زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یو ځل د نبی علیه السلام سره په خوا کې ناستو ما او د نبی علیه السلام دا پتون مبارک زما په پتون باندې پروت لکه څنګه چې دو دوستان ناست دي داسې دا زنګونې زما په پتون پروتو. وی په نبی علیه السلام باندې د قرآن وحی شروع شوه. وی قسم په الله نږدې و چې د زور د وجې نه زما پتون مات شوی وي. وی ما وی زما دا پتون ریزه ریزه شو، دومره زور زما دی پتون واغست د نبی اسلام د زنګون مبارک نه. دا د وحی زور و د وحی. نبی علیه السلام به چې په کومه اوښه باندې ناستو او په نبی علیه السلام به وحی شروع شو، اوښه به ودرېدې نه شو، هغه به کېناستله. داسې یو کتاب مونږ ته الله تبارک وتعالی راکړی دی، داسې عظمت والا قرآن الله مونږ ته راکړی دی. نو د قرآن عظمت، د قرآن لویي الحمدلله دا زمونږ فخر دی، ځکه دا کتاب الله مونږ ته راکړی دی.
ستاسو بچو نن هغه قرآن هغه کلام سر ته ورسو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی کله چې یو ماشوم د الله کلام سر ته ورسي او ختم یې وکي الله تبارک وتعالى فرشتو ته فرمای اے فرشتو د دې بچی چې کم مور او پلار دی د دې اعمال نامه د ګناہوں نه پاکه کړي. سبحان الله. تر اوسه پورې چې د مور څومره ګناہوں کړي او پلار څومره ګناہوں کړي دي د بچی چې د الله کلام سر ته ورسو د دې اعمال نامې د ګناہوں نه پاکه کړي. دا سوړه خبره نه ده. دا اعزاز تاسو په مخ د ځمکه بل یو شی نشي درکولې. دا اعزاز چې درته درکې دا درته د الله کلام درکې چې ستا عمل نامه د ګناہوں نه پاکي. دا اعزاز تاسو بل هیڅ یو شی نشي درکولې چې ته په قبر کې پروت او تاسو په مفتو کې نه کوي ملاويږي. دا مور په لحد کې پرته دا پلار په لحد کې پروتي په تور تمونو کې به پروتي. بچي به قرآن راغسته بچي به وی الف لام میم بچي ته سونی کوي میلاوش دیرش نه کوي. مور ته په مفتو کې په لحد کې دیرش نه کوي میلاوش. پلار ته په مفتو کې په لحد کې دیرش نه کوي میلاوش. دا یو روایت کې راځي وی د حافظ قرآن مور او پلار به په جنت کې په ډیر لوړ مقام باندې. حافظ قرآن به د دین ورسته پاتې شو مور او پلار به ته مخ کې لاړ شي. حافظ قرآن به حیران شي چې تکلیفونه ما برداشت کړی دي سختۍ ما برداشت کړی دي د قاریانو وهل ما برداشت کړی په مدرسو کې سړی ډوډۍ ما خوړلې دي او مور او پلار به زمانه په لوړ مقام کې لاړو. نو روایت کې راځي وی الله تبارک وتعالى به ورته فرمایي چې اے حافظ قرآن یقینا ستا ډیره لوړه درجه ده ستا ډیره لوړه مرتبه ده خو دا مور او پلار درنه ځکه اوچت لاړو چې یوازې ستا خپل اعمال دي او د مور او پلار خپل اعمال هم دي او ستا د حفظ چې څومره اعمال دي په هغې کې عمره د هغې د سره څومره چې ستا وه ځکه بچی چې وي الف لام میم بچي ته څو نیکۍ میلاویږي دیرش نو مور او پلار ته هم څو میلاویږي دیرش نیکۍ میلاویږي. دیو جنا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې انسان وفات شي د اعمالو سلسله ختمه مگر درې اعمال داسې چې پس د مرګ هم دته ثوابونه میلاویږي. پای کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه مدرسه دې رخ کړې ده جمعات دې رخ کړې ده ته په قبر کې پروت خلک په دې مدرسه کې سبقونه وایي ماشومان خلک په دې جمعات کې منځونه کوي ته په قبر کې پروت او تا ته په مفتو کې ثوابونه درسي. دویم پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح يدعو له نیکمل بچي ده نیکمل بچي. مور او پلار بچي ته قرآن خودلې دي حدیث خودلې دي مور او پلار مړ دي په قبر کې پراته دي دا بچی چې قرآن راوالی دی وی الف لام میم دیرش نیکۍ چې دته میلاو شي مور او پلار ته په لحد کې په مفتو کې دیرش نیکۍ میلاو شي په مفتو کې دیرش نیکۍ میلاو شي. دیو جنا روایتو کې راځي وی عیسی علیہ السلام په لار باندې تیرېدو الله تبارک وتعالى عیسی علیہ السلام له دا معجزه ورکړې و چې د مړو حالت پورته الله خود نو څګوري چې په یو قبر کې یو مړی ته ډېر سخت عذاب میلاویږي په عذاب کې مبتلا دی سړی د پس بیا عیسی علیہ السلام په دغه لاره تېرېدو هم اخکه قبر والا دی هم هغه مړی دی چې هغه د جنت په نعمتونو کې ناست دی. عیسی علیہ السلام داسې اسمان ته وکتل یا الله ستا لویه بادشاهي ده نو ستا نه څوک تپوس کولی شي هم دغه یو مړی دی یو کس دی مخکې ورته عذاب میلاوی ده اوس د جنت په نعمتونو کې ناست دی په دې کې ستاسې حکمت دی. الله تبارک وتعالی فوراً جبرئیل علیہ السلام راولېږو وی عیسی ته وایه چې دا سړی مړ کېده که نه د خپل نیک اعمال دومره نو خپل نیک اعمال دومره نو
د ګناهونه زیاتو نو دته عذاب د ګناهونو د وجې نه میلاوېدو خو دې چې مړ کېده که نه د ښځې په ګېډه باندې بچی پرېښی هغه بچی پس د مرګه پیدا شو بیا رو لویدو دومره شو چې خبرې شروع کړي عیسی نن مور د لاسه ونیوه د عیسایانو چې کوم عبادت خانه د هغې ته یې بووستو او استاد صاحب ته وي چې دته سبق شروع کړه نو استاد صاحب ورته وي بچی ووایه بسم الله الرحمن الرحیم وی د دې سړي هغې بچو په وړو شونډو وي چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د هغې الله چې هغه رحمان هم دی او رحیم هم دی عیسی د کم سړي بچی په وړو شونډو ما ته رحمان او رحیم وایي زما نوم اخلي ما د حیا راځي چې ماشوم بچی ما ته رحمان وي او ما ته رحیم وي زه دغه پلار ته عذاب ورکوم نو چې کله هغه وي بسم الله ما په قبر کې د پلار نه عذاب پورته کو دا خو د قرآن د یو بسم الله دومره برکت دی یو بسم الله دومره برکت دی نو ولد صالح يدعو له نیکمل بچی چې د مور او پلار د پاره دعاګانې غواړي علماء لیکلي دي وایي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی هیڅ یو بچی د مور او پلار حق په پیسو باندې ګوره د مور او پلار حق نه ادا کیږي ښه علماء یو واقع لیکلي ده یو مور او یو زوی و هغې خپل بچی ډېر په ناز باندې رالوی کو خو چې رالوی کو واده ورته وکړو نو د هلک د خپلې ښځې ته په اوله ورځ باندې دا خبره وکړه دې مور مې ما ته ډېر کونتون کړی دی دې ما سره ډېرې ستړي برداشت کړي ورې د دې مور خدمت پکوي چې دا درنه خفه نشي زما د مور خدمت پکوي چې دا درنه خفه نشي د دې مور په ما باندې ډېر لوی حق دی ښځې ورته وي ټیک ده ورځې تېرېدې انګورې د خواښې خدمت کو ژوند تېرېدو خو چې څه ورځې خدمت یې وکړو که نه نو د هنګور ستړې شوه نن سبا ښوونګیندې داسې دي که نه چې لږ غونته خدمت د خواښې وکړو نو ملا مې ماته شوه نو زر ستړي کېږي نو هغه هم ستړي شوه دا خاونې کار له تللی و دې ښځې سوچ وکړو چېرې دا خاوند مې راشي ده ته یو خبره کومه چې ته وایې په ما باندې د مور ډېر حق دی نو راځه چې دا حق ورله په یو ځای ورکړو نو دا خاونې ماښام کور ته راغې دا ښځه ورته وایي په تا باندې د مور ډېر حق دی او په ما باندې ډېر حق دی تر څو پورې به زه داسې ذلیل ژوند تېرومه د دې خدمتونه به کومه خو د مور سره د حساب کتاب وکړه د دې چې څومره حق دی دا به ورله په یو ځای ورکړو ته به تېم خلاص شي او زه به تېم خلاصه شمه هلکوي دا خو دې راته سمه خبره وکړه ده ښه چې د دې په ما حق دی دا حق به په یو ځای ولې نه ورکړو چې ته به موزګاره شې زه به موزګار شمه بس په دې باندې فیصله وکړه سهار شو چې سهار شو دی هلکې دا مور کېنوله وی مورې ستا په ما ډېر حق دی که نه وي او ډېر حق مې در باندې دی یو کار نه کومه چې تا له ستا د حق په یو ځای درکړم ته هم خلاصه شي او زه هم خلاص شمه ته به هم بېغمه شي او زه به هم بېغمه شمه څه به روزانه جګړې کوو چې زما در باندې حق دی او زه به هم چې نشته دی خو دا حق بله په یو ځای درکړم مور یې پوه شوه چې او د زوی مې غوږونه بېګا د شپې ډک شوي دي بس لمسې ورته شوي دي که نه خبره بدل ده خو مور یې وخیاره ښځه وه کمکله ښځه وي ښه یو بس په کور کې غوبل راوالي سم چل روح کې نو هغه وخیاره ښځه وه زوی ته وي هېڅ خبره نه ده زویه دا خو دې راته ډېره سمه خبره وکړه بس ما ته به زما حق په یو ځای راکړي چې ته رانه څه شي خلاص شي وی صحیح ده نو مور یې ورته وي حساب کتاب به د سبا نه شروع کوو صحیح ده زوی ورته وي سبا نه به حساب شروع کوو زوی ورته وي ټیک ده سبا ماښام شو جو زوی راغی مور یې څه غواړې بس د نن شپې نه زما ستا حساب کتاب شروع شو
وی صحیح ده د جمعې شپې وي زوی په کټ کې سملاستو چې سملاست که نه او د بړستن ښه توده شوله ادې ښه ګرم شو دا مور یې لاړه او د یخ ډرم نه یې لوټه د اوبو راډکه کړه او دې زوی ته یې ښي طرف ته په کټ کې واړوله چې واړوله زوی ته مور یې دا څه کوې دې یخنۍ ته وګوره ما ته په کټ کې یخ اوبو ته ګوره دا څه کوې مور یې ته وایي چپ بد ارادې به نه وایي غږ به نه کوې تا راته وایي چې حساب کتاب نه څنګه حساب کتاب بس زه به درته وروسته هم حساب کتاب شروع شو صحیح ده سړی ښي طرف پرېښود جو ګس طرف ته سملاست دغه نه جدا ځای که نه دې خوا سملاست چې لږ ټایم وشو ده دا بل طرف ته هلته ښه ګرم کړو که نه مور یې لاړه بیا یې د ډرم نه یخه لوټه ډکه کړه او چې راله په دښ کې طرف کې ورته واړوله چې واړوله زوی نیغ راپاسېد وی اول دې راته یو طرف لون کو اوس دې راته بل طرف لون کو په دې یخ جمع کې داسې خبره ده مور دې چپ غږ به نه کوې تا راته ویلي چې حساب کتاب کو بچې ورته وایي مورې دا راته ووایي دا څنګه حساب کتاب دی په کټ کې راته وباړی وایي چې حساب کتاب کو مورې ورته وایي بچیا د جمعې اوږدې اوږدې شپې وي یخې شپې وي ته به زما سره ښي طرف ته پروت وي ما ته به دې میچازې وکړې چې ما ته به دې میچازې وکړې ما به د هغې طرف نه راواغستې ځان ته مې ګس طرف ته سملولې او هغې لون ځای ته به زه پخپله شوم په هغې لون ځای کې به زه پخپله سملاستم وی چې ټایم به تیر شو که نه نو تا به راته ګس طرف ته میچازې وکړې نو ما به هغه طرف په خپل ملا باندې لږ وچ کړی و هغه طرف په ما په خپل ملا لږ پوړه کړی و نو ما به ته هغې طرف ته واړولې بیا به هغې لون طرف ته زه شوم بچیه ساره پورې به ما په لمده بستره کې شپه تېره کړه خو ما به ته یو طرف ته بل طرف ته اړولې چې نن ته په دې لمده بستره کې یوه شپه تېرې کې ماله به د یوې شپې حساب راکړې صرف نن یوه شپه چې ته به دې لون کټ کې تېره کې ته به ماله د یوې شپې حساب راکړو بچی پاسې مورې توبه ده تا سره حساب کتاب نه کېږي ستا سره حساب کتاب ستا حق نه ادا کېږي هسې نه چې تاسو راپاسئ چې موږ هم د مور او پلار حق ادا کړو راځئ چې حساب کتاب وکړو څومره اباز یې که نه له 100 روپیو سره وشي زوی سره که نه مور ته وایي څه حق دی راته وایه چې څه له راوړمه ظالمه په سر وړه باندې د مور حق ادا کېږي چې ته ورته وایې څه له راوړمه په دې باندې د مور حق نو علماو لیکلي وایي کوم بچی چې غواړي چې زه د مور او پلار حق ادا کما وایي د هر مانځه نه دې وروستو دا وظیفه 3 پیرې کوي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره رب ارحمهما کما ربیاني صغیره معنی دا ده الله زما په مور او پلار باندې رحم وکړه څنګه چې زما په وړوکوالي کې تربیت کړی دی مطلب دا دی الله زما په مور او پلار داسې خفه شه لکه څنګه چې په وړوکوالي په ما باندې خفه کېدل الله زما په مور او پلار داسې خفه شه نو کوم بچی چې د هر فرض مانځه نه وروسته دا وظیفه 3 پیرې کوي کومه وظیفه رب ارحمهما کما ربیاني نو وایي دوی بچي ګویا چې د مور او پلار حق ادا کو مور او پلار یې ادا کو حق ادا کو نو ما وایي دا وظیفه به کله کوئ د هر فرض مانځه نه وروستو نو چې تا ورته مونځ نه یې ښودلی چې هغه مونځ نه کوي نو دا وظیفه به ووایي هغه د الله نه مني نو ستا به د کوم طرف نه ومني هغه د الله نه مني هغه مونځ نه کوي تا ورته مونځ نه دی ښودلی نو دا وظیفه به هغه د کوم طرفه کوي نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح يدعو له هغه نیک عمله بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي دعاګانې غواړي پس د مرګ مور او پلار ته ثوابونه میلاویږي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ د مولوي صاحب په هغې سره پیدا اخیستلی کېږي مولوي صاحب وفات شوی دی چاته یې قاعده ښودلې ده چاته یې سپاره ښودلې ده چاته یې قرآن ښودلی دی چاته یې حدیث ښودلی دي مولوي صاحب مړ دی په قبر کې پروت دی شاګرد قرآن راوالي وایي الف لام میم شاګرد ته چې څو نیکۍ میلاو شي استاذ ته په قبر کې په مفتو کې دغه نیکۍ میلاو شي الله ستاسو په ذهن کې راځي کنه چې د مولا نه مړه داسې چل راغستی دی غویمه یې راغستی دی او منډې دي او تروړې دي او خلک راټوله ځان باندې لوی درانه راغستي
په تاسو مو ملازه نه ده ښه مونږ ځان له په خپل اخرت باندې نظر دی مونږ وایو دومره به زمونږ یو شاګرد چېرته قبول شي د الله په دربار کې او زمونږ دا غر کې بیړۍ به پې الله پار کړي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت ورځ به میدان محشر به او د میزان تله به یو قاری صاحب یو مولي صاحب به راوستی شي د ده د اعمالو طول به وکړی شي د قاری صاحب نیکۍ به سپکې شي او ګناهونه به یې زیات شي قاری صاحب به خفه ودرېږي چې سره د علمه سره د حفظه اوس به په ما باندې اواز کېږي چې پلانکې د پلانکي زوی ناکامه شو په داسې ناکامۍ سره چې بیا به کامیابو نشي په دې پریشانۍ کې ولاړ دی حدیث مبارک کې راځي وایي د وریځې په شکل به څه شیزونه راشي د دې مولي صاحب او د قاري صاحب په نیکو په تله کې به پرېوځي چې د نیکو په تله کې پرېوځي د نیکو چابړې به دروند شي او د ګناهونو چابړې به سپک شي اواز به وشي پلانکې د پلانکي زوی کامیاب شو په داسې کامیابۍ سره چې نن نه بعد به ناکامه نشي الله تبارک تعالی فرشتو ته وایي بوځئ جنت ته قاری صاحب مولي صاحب به فرشتې روان کې جنت ته قاری صاحب به وایي بیا ادبي معاف ما ته لږ غونته اجازت راکئ زه د الله تبارک وتعالی نه تپوس کوم الله دا څه و چې د وریځې په شکل راغلو زما د نیکو په چاپړي کې پرېوتل زما نیکۍ خو کمې وه ګناهونه مې زیات وو نو دی به تپوس کې الله دا څه و چې زما د نیکو په چاپړي کې پرېوتل حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ای قاري صاحب اے مولی صاحب یقینا ستا نیکۍ کمې او ګناهونه دي زیات وو الله نو دا څه و دا ستا د شاګردانو په اعمالو کې ستا حصه وه ستا د شاګردانو په اعمالو کې ستا حصه وه چې ستا پس د مرګه تا ته د هغې نیکۍ میلاوېدلې مونږ دغې ورځې لرګیا یو قاري صاحب ته وامه مونږه الحمدلله پر خپل کوشش باندې مطمئن یو مطمئن اوسه او په دغې ځای باندې نظر ساته په دغې ځای نظر ساته چې دوره یو شاګرد به الله ته قبول شي او الله به زما دپاره صدقه جاریه وګرځوي په دغې ځای نظر ساتئ او دا ختمونه د حفظ دي که د ناظري دي ناظري ټول ناظري دي ښه اصل کې دا ناظره مونږ ته لږه کمزوري غونته ښکاري که نه مونږ تپوس کوه لکه سبق دې ویلی دی او چې په ناظره مې ختم کړی دی دا ناظره مونږ ته لږه کمزوري ښکاري حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کم انسان چې په ناظره باندې قرآن ختم کو کم انسان په ناظره باندې قرآن ختم کو او بیا روزانه د 200 آیتونو مبارکه تلاوت کو او دا انسان مړ شو الله خود ته مغفرت کړی دی او کړی دی خو د برکت د وجې نه الله غیر چاپیره نور 15 مړي بخي موږ په ناظره مې ختم کړی دی چې په ناظره دې ختم کړو روزانه دې 100 آیتونو تلاوت کوو 200 او مړ شوي نو الله خو ته بخلی خو ستا د وجې نه الله 15 نور مړو ته هم څه نصیب کوي مغفرت نصیب کوي او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الف لام میم په دې باندې څو نیکۍ دي 10 ځکه په یو حرف باندې 10 نیکۍ دي که نه 10 نیکۍ اوس یو خبره درته کومه نبی علیه السلام په دې روح قرآن کې د الف لام میم ولې ذکر کا بل یو آیت هم کې دی شو کنه چې نبی علیہ السلام ذکر کړی دی دا الف لام میم ولې ذکر کو چې په دې باندې 10 نیکۍ دي نو د دې الف لام میم معنی چاله ورځي د دې معنی چاله ورځي د حروف مقطعات باندې کنه چاله معنی نو ورځي موږ الله اعلم بمراده د دې په مراد باندې الله عالم دی الف لام میم په معنی د دې پويږي الله تبارک وتعالى بل چاله معنی د دې نو نبی علیہ السلام الف لام میم ذکر کو چې په معنی کوئی پوهیږي او کنه پوهیږي 10 نه کوي دي الف لام میم په معنی خو څوک نه پوهیږي کرا پاغي 10 نه کوي دي نو چې حفظ وکي او بیا په ترجمه وکي دا هغه څومره نه کوي نو په ناظره ختم وکړو په دې یو حرف باندې سوسو نه کې ملاويږي لس نیک بختور یې چې ستاسو په علاقه کې د قرآن ختمونه وشو
او دی علماء طلباء ته درانه ګورئ څه ورته ګورئ درانه ورته ګورئ دوی ته سپکو مه ګورئ ځکه که ما ته عزت نه کو د دوی عزت بیا څوک کوي الله تبارک وتعالی دا خو صرف په ما تا باندې امتحان دی که زه او تو د علماء او د طلباء عزت نه کو عزت الله په خپله کوي دا خو په ما تا باندې امتحان دی چې زه او تو د دوی عزت کو که عزت نه کو حدیث مبارک کې راځي اذا مات حامل القرآن هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحمه ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې 6666 آیتونه مبارک دي د ده په سینه کې د بخاري احادیث دي د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي د حافظ قرآن غوښې الله په ځمکه څه کړي دي حرام کړي دي قالت الارض ځمکه جواب ورکوي ای وربي ای زما ربه کیف اکل لحمه زه به د ده غوښې څنګه خورم وکلامک فی جوفي د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی الله وایي زه د حافظ قرآن غوښې نشم خوړی علماو لیکلي دي چې وایي په کومه مقبره کې حافظ قرآن دفن شي الله تبارک وتعالی په دغه شپه باندې د دې مقبرې والو نه عذاب پورته کوي د تمامې مقبرې نه الله عذاب پورته کوي نو د علماو د طلباو سره مینه ساتئ محبت ساتئ نن دی په ناظره باندې ختم کړی دی انشاءالله لږې ورځې پس په د دین حافظان د قرآن جوړېږي او را روانه دستربندي به انشاءالله د حافظان وي انشاءالله او زه تاسو ته مبارکي درکوم او زما به څه مبارکي تاسو ته فرشتو په هغه وخت کې مبارکي درکړې ده چې ځمکې او اسمانونه پیدا نه چې ځمکې اسمانونه نو فرشتو مبارکي درکړې وه حدیث مبارک کې راځي ځمکې او اسمانونه لا پیدا نو الله تبارک وتعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپله وکړو او فرشتو واورېدو نو چې څنګه فرشتو واورېدو نو فرشتو وی مبارکي دی وی هغې انسان لره چې په چا به دا قرآن نازلېږي او وی مبارکي دی وی هغې سینو لره چې په کومو سینو کې به دا قرآن محفوظ کېږي او مبارکي دی وی هغې ژبو لره چې په کومو ژبو باندې به د دې قرآن تلاوت کېږي نو زمون به څه مبارکي ځمکې او اسمانونه نو پیدا چې الله تبارک وتعالی تاسو له فرشتو تاسو له څه درکړې ده مبارکي درکړې ده نو زه درته مبارکي درکوم چې مبارک مو شه نن ډېر میندې داسې چې د هغې بچو قرآن ختم کو او نن ډېر پلاران داسې چې د هغې بچو قرآن ختم کو مبارک دې شي په مخ د ځمکه د دې نه بله غټه خوشحالي نشته هرې خوشحالۍ له ختمېده شته دی وایي دندې وکړه څه ورځې پسه خوشحالي ختمه شي واده وکړي لږې ورځې خوشحالي چې لږې ورځې تېر شي وایي مولي صاحب څه مصیبت دی ښکلی کور مې و چې دا بلا مې راوستې دی کور نه مې انګ د جنګونو خیږي نو بیا هغه خوشحالي څه شي ختمه شي خو دا داسې خوشحالي ده چې نن پې هم خوشحاله یې په وخت د زنکدن کې به هم پې خوشحاله یې په میدان محشر کې به هم خوشحاله یې او انشاءالله چې په جنت کې به هم په دې خوشحالۍ باندې څه یې خوشحاله یې الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا چې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه ورسره